شیګل UC 13 کې موجود یم. په دې ټایم د نالې کم مین روډ چې دی هغه انتهایی خراب دی او په هغې باندې ګاډي تله لکه خپل ژوند سره لوبې کول دي. نو په دې ټایم کې زموږ سره د 13 د شیګل د نالې یو ممتاز سیاسي سماجي شخصیت موجود دی. راځئ د هغو سره د روډ په حواله باندې د څه تپوسونه کوو. السلام علیکم جی. ستاسو نوم څه دی جی؟ زما نوم حاجي شاه کرم. حاجي شاه کرم صاحب، تاسو راته دا ووایئ که نه ستاسو دا روډ چې خراب دی نو دا ولې خراب دی نه خراب دی او تاسو په دې باره کې څه کوششونه کړي دي؟ دا روډ صاحب د نن نه تقریبا 22 کاله مخکې موږ په خپلو لاسو کنستی دی. دا موږ جوړ کړی دی. دا هغه وخت نه راواخله د دې وخته پورې که مقامي MPA جوړ شوی دی، MNA جوړ شوی دی، ناظم جوړ شوی دی، کونسلر جوړ شوی دی، هر سړي ته موږ جړه فریاد کړلي چې زمونږ د دې روډ څه باره کې څه بندوبست وکړی شي. لیکن د نن ورځې هیڅ چا دې طرف ته توجه نه ده ورکړې او دا روډ د نن ورځې پورې د 20-30 کال نه چې موږ جوړ کړلی په هغه حالت کې پروت دی او هیڅ چا دې له توجه نه ده ورکړې. او موږ د هر چا دروازې وټکولې. په دلته د مسلم لیګ حکومت راغلی، د نیشنل راغلی، MPA جوړ شوی دی، MNA جوړ شوی دی، د PTI MNA اوس نن سبا جوړلی ده، نیشنلو جوړلی MPA. خو موږ هغه ټولو ته دا رسایي کړله. زمونږ اکثر مشران وایي موږ چې دی نو هایوې جوړو، موټروې جوړو، خو دې لنډو لنډو سړکونو ته د کلو دې ته اړو د چا توجه نشته. نو که مهرباني وکړي او زمونږ دې غریزي علاقې ته، د غرونو دې علاقې ته، کلیوالو علاقو ته لږ ورته نظر وکړي نو دا روډونه به مین روډونو سره ولګي او په اسانۍ به خلک ځي راځي. ډېرې پیرې ته خلک لوېدلي، ګاډي لوېدلي، جوبل شوي دي، مړي پکې شوي دي، خو د هغې هېڅ چا دا غندی کړی چې یاره دا ولې. تاسو راته دا ووایئ دا ستاسو دا روډ چې دی لینک روډ دا څو کیلومیټره دی؟ دا خو تقریبا 4-5 کیلومیټره دی. 4-5 کیلومیټر. دا تاسو خپل مدد اپ باندې ډرخ کړی؟ دا بالکل موږ په خپل جوړ کړل، په خپل لاسو باندې کشي چارې راغستې او جوړ کړل. CNW والو تاسو سره تعاون هیڅ نه دی کړی د نن ورځې پورې. زه د نوی پیغام ټلویزیون شکریا ادا کوم چې د هغې عمله په دې ګرانو لارو راله او زموږ د اهم مسایل چې ډېر ضروري مسایل وو هغه د چارواکو مخې ته راوستو. زمونږ د نالې جانیمار تنګې شایسر راګستون د دې دا کم روډ چې دی دا په یو ډېر لوی آبادۍ باندې مشتمل یو غټ روډ دی. دا لینک روډ دی او زما په خیال د اپر سوات په چې څومره روډونه دي په دې ټولو نه غټ آبادي په دې روډ ده. دې کې موږ چې د کوم مسایل نه دوچار یو نو هغه خو په لنډو الفاظو کې بیانول ډېر ګران دي، ځکه زمونږ حکمرانان چې کوم دي هغه نن سبا پته نه لګي چې په څه کې اخته دي او په څه کې نه دي اخته، چې د قوم ورسره څه فکر شته یا نشته. زمونږ دا روډ چې دی دا تقریبا د 10,000 آبادۍ خلک چې څومره 10,000 آبادي ده د هغې دپاره دا واحد لینک روډ دی. دا موږ اپنې مدد آپ کې تحت لږ قوم راوتي و دا روډ جوړ کړلی، کشې و بیلچې و راغسې روډ دګو هوار کړلی او ډېر وخت ته دې روډ شو، تقریبا 15 کال نه ایباو ته دې روډ شو او موږ د هر وخت حکمرانانو ته ډېر اپیلونه وکړو چې دې روډ باندې کانکریټ وکړئ، د دې روډ دا خستالي حالي چې دا ختمه کړئ، خو هغو هېڅ چا پې هم عمل ونه کړی شو. 15 کاله د عوامي نیشنل پارټۍ MPA دلته پاتې شو سید جعفر شاه چې ټوله دنیا وایي چې هغه به کار کړی، خو د هغه کار دا ده چې د دې روډ نه پته لګي دا د هغه کار دی. دا د PK 25 یو اهم آبادۍ او د ډېر غټ آبادۍ روډ دی کې هېڅ هم نه دي کړی او ډېرې وعدې وکړې او قسمونه وکړو خو هغه دا کار ونه کړی شو. اوس د ضلعي ناظم چې دی ضلعي چارواکی چې کوم دی سید محمد علي شاه خان، هغه ته اپیل کوم چې تاسو په ضلع کې ستاسو حکومت راغی د پاکستان مسلم لیگ او نن هم هغه د دې روډ باندې راغلی او ګاډی راوستلی وزټ یې کړلی او دا روډ یې په خپله ولیده. نو زه هغه ته پرزور اپیل کوم مطالبه د هغه نه کوم چې پوري طور دا اعلان وکړي چې دا روډ دې پوخ کړی شي. د دې روډ نه چې کوم مسایل موږ ته دي، د دې روډ نه دا مسایل دي چې کله زموږ مریضان هغه په کټونو کې یا پیشا خلک واخلي هسپتالونو ته وړي، نو په لاره باندې هغه د چې کوم زندګي ده د هغې نه خلاص شي. د روډ حالات داسې دی چې یو ګاډی په یو 15-16 پیرې موږ بوځو راولو، دا کم پاور ګاډي چې دي د هغې یا ټیر خراب یا انجن خراب شوی. زه حکومت وخت کې PK حکومت ته چې کوم د تبدیلی خان حکومت ته هغه ته هم اپیل کوم، زه د ضلعي تاجدار ته هم اپیل کوم، زه خپل د یونین کونسل او د تحصیل ناظمانو ته هم اپیل کوم چې دا د یو ډېرې غټې آبادۍ روډ دی، پلیز
پلیز د دې خلکو د فاره د دې خلکو د مستقبل د فاره د هغه خلک دی چې د دې خلکو ته جنتونه وخی اوټ حاصل کی او بیا په طرف نه راځي نو دا خلک خو زدا وایم کو ان شاء الله چا په دې روډ باندې کار وکړو او چا دا روډ جوړ کو نو ان شاء الله دا خلک بټول دغه مرګري او زه پر زور مطالبه کوم د دې روډ چې دا روډ جوړ کړی شي او زه یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم د دې روډ نمنګ د غټي مسایل چې دا تاسو دا اجاگر کړل او دا د خلکو ته د حکمرانانو چارواکو ته وخو زه تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالي او زمونږ دا مسایل حکومت ته وړاندې کوم ډیره مننه تیرات نالا د دې خلکو تاسو خبره واورئ چې د روډ په باره کې 200 دا روډ کم چې د 15 کالونو نه دی جوړ شوی دا یو واحد روډ دی چې 2010 سیلاب کې هم په دغه روډ باندې دا گاډي بتلو او منګور ته بتلو او راتلو با آیا حکومت ولې دې طرف ته توجه نه ورکوي مونږه د نیا پیغام په ساتت باندې حکومت ته پرزور اپیل کو چې د دې روډ دې زر تر زره جوړولو اعلان وکړي محمد موتر علي نیا پیغام نیوز نالا یونین کونسل 13